نه کو گاونګیری او د تر زامن دا خو لری خبره ده. عبدالله ابن حذافه سهمی الته گرفتار شو، د روم باچا ته بوتلو، د روم باچا ورته خپل دعوت ورکي تنصر. ګور ار دین والا خپل دعوت چلی، يهوديان عیسایان نور په لوی لوی ستو سره. نن زمون دعوتی مهم ډیر کم دی. ګوره ښا الته وته عیسائی وای باچا تنصر نصرانی شه او توی نشم نصرانی کېدی وته وی زبد سره د خپل بادشاہي تقسیم کم. هغه وته وی د سترګې د رب برابر دون وختم عیسائی کېده دا نشم کوله. بادشاہ خپل عسكر ته پوښتوي چې وګوره دې نه عیسائی کیږي کنه نو لړشه د ستنې پورې وتړای. ستنې پورې وتړلو دا سے خطا نہ خطا گزارونه پیدا غشو کو دغلک بدن زې پځې زخمی. د باچا خیال دا ودي سره بده ويري نو بیره پرانستو به وته بار بار خپل دعوت ورکو. خپل دعوت د غیر خلق مخه ته د خپل دین دعوت او مون سره عالمی دین دی، اسلام دی، د امن دین. مون سونه دا غي دعوت چلو چې غیر خلق اسلام تراشي. هغه وته نیم تیاری سای کېدو تا. بیا باچا اډر وکړ چې لړ شي کم دې کې چې نور مسلمانانو سره سکیږي نو دې سرم هغه چلو کې دې چې اخوا یو ځای ته بوتله الته غټ غټ دیګونه باندې او وړیا تیل پکې وو خورا سر شیو او الته به یو مسلمان را ټینګاو هغه دیګونو ته به ورويشته. آسان کار دی. موږ چې په صحابه وایو چې خپل سر به ورکو، صحابه باره کې موږ تنقیدات نشو برداشت کولی. دغه صحابه هغه دیګونو ته ورغورځېده ادا سره را پیکوړه کېده به او اډوکي بسره کېده. دته وی کته مسلمانی نه پرې نو دې ته تا ورغورځو. په موږ دی الله داسې امتحان نه راولي. موږ ډېر کمزوري. مونږ خو یو ته توړ سره به د خپل ایمان پریدو. مونږ خو پیسې تم د ټینګي نه یو، ډب تم د ټینګي نه یو. مونږ سره د مصالح غونته مسلمانان یو، خاص څه ګپ شپ لګو. عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه فجړه شوی دی. هغه پوجان راغلی باچا ته وی سړی خو جاړي زما په خیال جوړېده دی ور نه ولمبول او د دې ګونو نو یریدا. باچا وی راولې باچا وته وی ګورا تا ته سم نه وایو خو یو کارو ک تنصر نصرانی شه. هغه وی نیم تیار وی خن نه تیار نو بیا خو دې دغه دی ګونو ته ورولو وی ورومیولې وی دا ته چې جړل وی په دی وجه می جړل چې ربا دی به ماوس راټینګ کی د دیک ته به ورولی نو زه به ختم شم. نو ربا دا خو استاد دین د پاره هیڅ قرباني نشوه. هلته څوک ته مخیال دی دی به ما د دیک ته ورولی نو بس زما بس سا اوزي او کیسه به ختم شي. وی ما وی ربا چې زما په دې بدن دا سونه ویخت دي چې زما دونه ساګانې وي او دونه پیرې زه دې دیک ته ورغورځولې وي ړبه مې اله یخ شوی وي. باچا حیران دی. باچا ورته وی پرېدم دی ستا د نرتوب غیرت ته مې سلام دی خو داسې کار وکړه زما دا تندې ښکل کړه. هغه وی دا خو کیدی نشي زه به ستا تندې ښکلم. بیا باچا ته وی تندې به دې ښکل کم خو ما سره دغه نور ملګري چې دي کنه که دغه رها کېنو هغه وی او رها کوم ویله د ملګري رازاد کې او دی وی زما له نه غوښتو خو ما دغه نور مسلمانانو د بچو د پاره دغه خبيث دا تندې ښکل کو. دلته عمر بن خطاب را نه خبر شوی و ما ځان سره نور خپل صحابه راوسته. عمر سے ملګرو ته پاسې د سړي ملاقات وکې او ټول صحابو ز په تندې باندې ښکل کما. عمر بن خطاب په تندې باندې ښکل کما. دا قران دا وروري د بل غم وسرخه. نن مونږ وایو چې دا بل ور دیکا کما چې زه بچ شم. زمونږ نن سوچ دا نه دی. مونږه
د صحابه کرامو په دین د اسلام د مسلمان د پارا د خپل ځان ورکولو جذبه وا او نن جذبه شته په مونږ خود ځان د بچ کولو جذبه او د ممزرماټو لزما جذبه قرآن وی فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو